که یو سړي نفل لمونځ شروع کړ او بیا نیمې کې قصدن و یا څه عذر د وجې نه یې مات کړو نو بیا دې دپاره څه طریقه کول پکار دی. نو اول کې خو نفل څه وي هغه سړي دپاره نه څه کې ګناه وي او نور کې عذاب وي، خو چې کله یو سړی نفل کوي نو هغه په خپلې مرضي سره وي، ثواب په نیت یې کوي او که زړه کې څه ریا او د نامې دپاره وي نو بیا خو شرک جوړېږي. لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دغه شرک په دوه قسمه باندې یو شرک اصغر او یو شرک اکبر. نو دغه کوم یو سړی چې ریا او نامې دپاره عمل کوي نو دا بیا شرک اصغر کې یعنې وړه شرک کې رسي. خو که یو سړی دغه نفل لمونځ شروع کړ او نیمې کې د څه عذر د وجې نه یا په قصدن په قصد سره یې مات کړ نو بیا دې باندې دغه دوباره قضا چې دی دغه واجب دی. امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې دغه سړي دپاره ولیوفو نذورهم د آیات نه دلیل دی چې یاره دا کوم نفل چې دې مات کړی دی دا به دوباره بیا دې باندې قضا د دې والا واجب دی. یعنې مطلب اول کې چې دې شروع کولو نو هغه ټایم کې نفل و، خو چې کله یې دې مات کړو څه عذر د وجې نه مطلب منځ کې څه زخمی شو یا زخم و هغه نه وینې راووتلې یا یې هغه میتیازې وغیره ټینګې شولې هغه د وجې نه یې مات کړو یا یې قصدن منځ کې بس همداسې منډه کړه نفل یې مات کړو نو اوس دې باندې قضا چې دا لازم دی او واجب دی دغه دوباره به بیا دغه نفل قضا د دغه کوي. لکه څرنګه فرض منځونه له قضا وي دوباره نو همدارنګې د نفل لمونځ بیا دوباره قضا راوړي.